مرکزی سینیر نائب صدر ملک ولی کاکړ صاحب ته خواست کوم چې دی راسي تاسو ته خپل وینا واورئ. محترم ولی کاکړ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر جلسه راغلی صدر جلسه د مختلفو پارټیو مشران او د بوري پر دې خاوره راټول شوو د مختلفو علاقو د بیلو بیلو کلو او د بیلو بیلو ټبرو ناسو عجزانو مشرانو همزولو کشرانو یو جهان مننه. په داسې وخت کې چې تاسو راټول شوي یاست یقینا دغه سوال به د مختلفو خلکو په ذهنو کې خامخا وي چې دا خلک د څه لپاره دا خلک راټول کړي دي او نن یې دا مشرانو ته تکلیف ورکړی دی چې دلته راسي د تاسو سره په موجوده حالات کې د پاکستان او د پاکستان کې اوسېدونکي انسانان چې د کوم مشکل سره د کوم حالات سره دوچار دي و تاسو ته د هغو په باره کې خپل د نن د دې جلسې د غونډېدو مقصد در وړاندې کړي. عزیزانو دا جلسه د پاکستان ډیموکریټک موومنټ تر مختلفه پارټیانو چې په دې کې اشتراک لري اتحاد لري د دې تر جنډو لاندې دغه انسانان چې نن راکوړه سوي دي چې د دې مقصد څه دی. زما خو داسې خیال دی د مشرانو څه بخښنه غواړم. دا د مخ له خوا چې کومې جنډیانې پورته کړي دا جنډیانې کښته کړئ. دا زموږ د ټولو په ګډه د ټولو پاچیانو په ګډه فیصله ده چې یو کارکون بنده په سټیج د اجازه د بغیر جنډۍ نه پورته کوي. ټولو جنډۍ کښته کړئ. کښته کې جنډګر کښته کړئ. عزیزانو تاسو خاموش شئ چې زه څه درته ووایم. زه به تاسو ته خواست وکړم یو څه خبرې واورئ. ما ته د هغه ویل چې موږ د څه لپاره تاسو راغونډ کړي یاست او تاسو هم تکلیف درکړی تاسو ته او نن وتې ته هغه حال درښیو چې موږ دې د چیش لپاره راغونډ کړي یاست. زما دا خیال دی چې دا ملک په سن 47 کې چې دوی وایي چې قائد اعظم محمد علي جناح جوړ کړي. زما دا خیال دی چې اوس پاکستان ډیموکریټک پارټي موومنټ دا اوس نوی پاکستان جوړوي. داسې پاکستان چې په هغه کې به عدالت آزاد وي، په هغه کې به سیاسي ګوندونه آزاد وي، په هغه کې به د ملک ټول ادارې
تر هغې لاندې خپل کار کوي پاکې به هېڅ رقم خوښ و ناخوښه نه وي پاکې به داسې افغان نه وي چې بیا لاپته سي او بیا خلک پر ځای باندې د هغه لاش چې بغیر کفنه بغیر غسله بغیر لمانځه په یو دشت و صحرا کې پروت دي نیمه یې حیوانانو خوړلی او نیمه یې و خاندان ته میلاو شي یو داسې پاکستان چې په هغې کې به د یوې ادارې دومره ظلم زیاتوب نه وي چې هغه به دا خوښوي چې دا فلانی باچا او دا فلانی وزیر دا فلانی صدر او دا فلانی زموږ نه دی خوښ بلکې دا به یو داسې پاکستان وي چې په هغه کې به د دې ملک هغه واکداران هغه ولسونه هغه عزتداره هغه اقوام هغه صوبې چې د هغو به پر خپله ځمکه پر خپله خاوره خپل اختیار وي او په دې باندې چې نن یو مخصوصې ادارې چې نوم یې اسټبلیشمنټ دی هغه ټول شیان لوټ کړو هغه پر جمهوریت هم ډاکه ووله هغه پر عدالت هم ډاکه ووله هغه د دې ملک پر سیاست هم ډاکه ووله هغه د دې ملک پر روزګار هم ډاکه ووله حتی تر دې پورې چې اوس په دې ملک کې چې کوم معدنیات دي د کومو قومو د ترقۍ او د خوشحالۍ نښانیانې دي هغه یې نن غصب کړې ذکر د دوی په کار دي بجای د دې چې دوی و دا قوم ته و دا وطن ته و دا خلکو ته روزګار ورکړي روزګار هم د دوی سلو په دې که سره ریټایرمنټ کېږي نه او دوی دا وخت چې کم حساب و کتاب د دې صوبې څه وړي چې کم د ټیکس په مد کې یا د غونډه ټیکس په مد کې چې کم اربونو روپۍ دی وړي د دې حساب کتاب نشته د چا سره دا یو داسې اداره ده چې دلته د دې په خوښه باندې حکومت جوړیږي او حکومت ړنګیږي نو زما داسې خیال دی چې د پی ډي ایم دا وخت چې کوم چارټر اف ډیمانډ دي چې کوم 26 27 28 کومې نقطې دوی دا وخت لیکلي دي او د ټولو پاټیانو پر دې باندې دستخط دی هغه د دې قام د دې ولس د دې وطن د آبادۍ او د خوشحالۍ یو نقشه ده هغه د هغه ظالمانو څخه د خلاصېدو یو نقشه ده او هغه د هغه عدالتونه چې دا وخت عدالتونه ټوټلي دا وخت د چا د مخصوصي ادارو په کنټرول کې دي میډیا د مخصوصي ادارې په کنټرول کې ده زما داسې ډېر زیات امید دی و دې تحریک ته چې دا به انشاءالله پر دې وطن باندې د ظلم د زیاتوب د قبضهګرۍ د بېروزګارۍ خلاف ډېر لوی او ډېر پرمختګ او ډېر ویاړ ډېر عزتداره قانون او آئین راوړي قانون آئین خو شته خو دا دی چې پر دې باندې عمل بچا کوي اوس دا یې حواله منې بچا دا وایي چې کوم حالات موږ وینو که چیرې د خلکو ودې دا چې څونه ولسونه راټول شوي دي دا چې څونه انسانان پر دې روډو کې ولاړ دي که چیرې د دوی ورایه ته اهمیت دې ادارو نه کې وریا او دوی ته په سجدګۍ سره نه وکتل
زما داسې خیال دی الله دې نه کړي حالات دې نه کړي نو بیا به په دغه دوه شیان کې یو شی پاتېږي یا به دا ملک پاتېږي یا به دی پاتېږي دا دواړه اوس نشي سره چلېدلی د 73 کال د 73 وختونو چې دی 83 کاله پر کوم ظلم زیاتوب په کومه خپله مرضۍ تېر کړي زما داسې خیال دی مزید به دا دی نه کړي تېر نو زه بیخي چې اوس رالم یو دم تقریر سولو نو بیا هم ستاسو د ټولو پارټیانو ورکرو د ټولو پارټیانو لیډرشپ او د بلوچستان د پارټۍ چې کوم ورکر دلته ناست دي د مختلفو پارټیانو خلک چې ناست دي ستاسو د ټولو یو جهان مننه خدای دې وکړي چې پاکستان ډیموکریټک موومنټ په خپل ایجنډا کې کامیاب شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین